تشکیل وشو دا وشو هیڅ هم نشته. ویشته کوي ولې یو ګردي دا د هغې په نوم ډالرې راځي زمونږ د پښتنو وینې تویېږي په دې سخته ګرمۍ کې په اډیاله کې پروت دی تنګ شو نو بیا به خامخا په جنګ کېږو. موږ خو سیاسي خلک یو سیاسي ورکرز یو زمونږ سره د احتجاج نه علاوه بل څه لار نشته. هغه د زورور خلکو په ګرفت کې دی د طاقتور خلکو په ګرفت کې دی ناحق قیدي دی او د دې غریب قوم دپاره دا کم قوم چې د دو حقونه غصب شوي د هغې خلکو دپاره په دې سخته ګرمۍ کې په اډیاله کې پروت دی. یقین وکړه اډیاله پنجاب زموږ خو سوات بیا هم له څه نه څه ژوند پکې کېږي په اډیاله کې په دې سختې ګرمۍ کې هغه ناست دی هغه ته د څه شي کمی دی هغه که نن هم ډیل وکړي هغه ورته ناست دی چې بس زموږ سره ډیل وکړه تا ته به د دنیا سهولتونه چې یا به یي او ته لږ خاموشه شه خو هغه کمپرومایز نه کوي. هغه په دې عمر کې چې په دې عمر کې لکه هغه صرف او صرف جهاد کوي د دې قوم دپاره ناست دی. زموږ سره بل څه چاره نشته. موږ څه وکړو روزو احتجاج کوو روډونو ته روزو خپلې چغې چغارې ووو زموږ غریب قوم دی او که موږ اسلام آباد طرف ته ځو موږ درنې کوو موږ بل څه کوو په موږ باندې سټریټ فایر کیږي. سټریټ فایر څوک کوي ډایرکټ ویشتل کیږي زموږ نه ورکران چې دی هغه شهیدان کیږي. نو الله تعالی دې د دې غاصبانو نه د دې زه به ورته کافران ویم د دونه دې الله موږ آزاد کړي چې زموږ یو داسې لیډر چې دا به په صدیانو کې چاته میلاو نشي هغه په جیل کې پروت دی د دې قوم دپاره بل څه زموږ سره لار نشته. که بیا یو پردي بچي دي را سره هلته یې ویشته کوي ولې یو نو موږ دغه خپل روډونو ته راوځو پوکار کوو. انټرنیشنل میډیا غلي ده موږ وایو که انټرنیشنل میډیا راوځي د هغو خپل مفادات د خپل ملکونو خپل مفادات دلته کې نو ورته هغه مفادات ورکړي. کم چې د دهشتګردۍ دا لهر راغلی دی ستاسو د مخې ده هغه دا یو جدا یو ډرامه جوړه کړې ده چې دلته کې چې دا دهشتګردي ده دا د هغې په نوم ډالرې راځي زموږ د پښتنو وینې تویېږي بې ځایه زموږ د پښتنو وینې تویېږي. په سوات کې راته یو جدا یو څیز جوړ کړی دی دنیا مخلوق پروت دی کله وایي چې تشکیل وشو دا وشو هیڅ هم نشته. خو دا یو بل شکل ولا ورکولی کېږي چې د دې قوم او د دې بهر دنیا دا نظر بل طرف ته لاړ شي زمونږ دا لیډر چې دی دا زمونږ نه هیر شي او موږ په بل یو جنګ کې اخته کوي. خو انشاءالله دا قوم چې دی دا خپل لیډر نه یاری د دې دپاره دا هر وخت راوتی دی روځي میدان ته روځي روډونو ته روځي. اوس هم په موږ پریشر دی چې اسلام آباد ته بیا ځو چې کوم ځای وایي چې هلته احتجاج وکړو موږ څه وکړو خو موږ چې دی هغه لږ سایډ ته کړی دی. موږ وایو یاره زموږ مشران د سنټر نه او د صوبې نه چې کوم دغه راشي حکم راشي انشاءالله د هغې مطابق چې دی موږ به خپل عمل جوړو او د سیاسي ورکر سره بل صحیح نه بغیر د احتجاج د پوره من احتجاج نه بس پوره من احتجاج کو خپل فریاد کو چغې وباسو او روډونه هم نشو بندولی که بندو خپل قوم یو دی هغه په تکلیف کې کېږي. نو بس د الله نه یې غواړو او په خپله روځو نور زموږ سره بل څه لار پاتې نه ده څنګه چې بیا زموږ مشران وایي بله اخري لار که وایي چې په تنګ شي جو په جنګ شي اخري لار بیا زموږ سره څه ده هغه لار تاسو ته هم پته ده او بیا موږ ته هم پته ده چې بیا به صحیح اخري چې موږ بیا په تنګ شو نو بیا به خامخا په جنګ کېږو.